د یوسف علیہ السلام او د یعقوب علیہ السلام واقع بیانې ده. د دې ځای نه الله جل جلاله د واقع دریم نمبر حال بیانوي چې کله یوسف علیہ السلام رورګان وبوت او کوی ته گزار کو انو د ایرال له پلار سره چې کوم باس مباحثه شو د کم مکر چړاګانې وشوي او بیا پلار ته دای کوم مینت او زارې وکړي او ځان سره کوم شرم اخراوسته او د دروغ وینا باندې کمیس لړلو دا ټول تفصيلات پرون مونږ بیان کړو. الحمدلله اوس یوسف علیہ السلام په کوی کې پروت دی. فرمایي چې یوسف علیہ السلام په دې کوی کې اوس په پیراله چې کله په یوسف علیہ السلام باندې شپراله نو هیبت په يروا یو د کوی تیاروا یو د شپې تیاروا. فرمایي چې کله د ساري دا وخت شو نو یوسف علیہ السلام دعا وکړه د تهجد ټیم کې دا سری بانګونو ټیم کې یا الله بما باندې فراخي راولي او دی وخت کې په امت کې په دنیا کې چې سوره خلق په تکلیف کې دي بیماران دي الله پاک ټول باندې فراخي راولي دیګ رڼا راوخته دا رشوا یوسف علیہ السلام بطور شکریہ د سحر د موس سے کوم نه بګوي کې ادا کو وېدا د هغه یوسف علیہ السلام هغه دعا ده چې اوسمو سو کټول شپډیر په تکلیف کې وی بیمار وی خو لیکن چې کله قدرتی کاردار صبر اخیجن په دغه وخت کې دته صحت ملو شي راحت وته ملو شي او دغه تکلیف چې کوم نه هغه کم شي. بهر حال یوسف علیہ السلام دغه دعا د جننوم یو مریض کټول شپه تنگ وی او سار کې ته تاسو لړ شي تاسو کې انت دغه وی یره بیګا شپه په ډیره سخت وا خو دې بانګونو مال کې لګا رام راغله دي. تفاسیر لیکلي چې د یوسف علیہ السلام غ دعا ده دا غي غ دعا ده. ها بهر حال یوسف علیہ السلام په کوي کې دي یهودا بولګي دو سډوړې سچ وو هټیم سره د خوراکو یو درسخان کې به وتاړل او را بغې د او خان سرولو په باندې باندې د ګړو بيزو سرولو په باندې باندې او د بارنه به आवाज وکړو یوسفا اغبلان دین आवाज وکړو هرور اندا ډوړې والا به وتول لړکړه دا يهودا چې نو د مشورو دې په خبر کېدو. یوسف علیہ السلام په دغه طریقې کار باندې درې ورځې تیرې کړې. په دغه نسبت باندې یوسف علیہ السلام درې ورځې برابر کړې. په درې مرز باندې د مدین یو قافله را روانه ده او زی چرته زی آغا مصر ته بزي چګل دا قافله په دغه لار باندې راتلل. تاسو ته ما پرون ویلو چې هغه زمانہ کې کویان داسې و چې په چا باندې بس صرف سرخوا او بوکاو پړې بپینو او په چا باندې برسوا بوکا به سر نه و نو قافلو ول خلکو بزان سره باقاعده خپل چې کوم نن پړی و غیره ګرځولو ځان سره به خپل اوزار د دې لپاره ګرځاو چې ته د وبو ضرورت راځي چې موږ چاته محتاج کیږو نه.
په دغه قافله کې چې کوم سړی و چې داغه انتخاب د دې لپاره کړی شوی و چې ته به موږ له اوبه راړې ځکه په هغه زمانه کې به د قافلو خدمتونه تقسیم شوي هلکه ته به لرګي راړې ته به اوبه راړې ته به ډوډۍ پخې خدمت به تقسیم شوي لکه اوس هم دې وخت کې تبلیغ والا واخلې دې خدمت تقسیم کی یا داسې بل جماعت وي څه خدمت لا چرته ځي حج کې څه ملګري نو دا خدمت دی تقسیم کړو نو دا کوم سړی چې ابول بزین د دنوم دی مالک بن دغر مالک بن دعنا او یا مالک بن دغر دا تفاسیر لیکل لري دا نوم ځان سره یاد لري مالک بن دعور چې کله قافله کوزه شو ملګری ودی الله تعالی شګنو برانا دوخ نه بوکا په راواغسي دو بوګي خیر روان دي چې کله د کوی خوا د لړو بوګي ورځوان ډکړه او یوسف علیہ السلام په خبره باندې پوښو چې دا غوچا بوګر ازوان ډکړه وړو کې ره سپګدستره بوګي د راو دانګلو په اکلا ګونیسو مالک بن دغور چې بزورونه کوي بوګي راو با سلاوی کا دیدل نو باغی کی یوسف علیہ السلام یو داغی په مخ مبارک کی آثار نبوتو دویم نمبر دار چې الله وته یو بے پناه حسن ورکړو لکه د معراج په حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي زما د خپل رور یوسف علیہ السلام سره ملاقات وشو وقد اعطي شطر الحسن او په تحقیق سره ورکړی شی او هغه د سو عیسی د حسن ډیر خوبصورت الله پیدا کړو خستا مالک بن دعور چې دا ولید نغا د ډیر خوشاله نه आवाज وکړو یا بشرا هاذا غلام یا بشرا یا بشری قراتونه پکې قاری باسط گئی لکه مونږ ډېر خوشاله نه خبرو مونږ سوایو وای زیر یدا خو نوې خارو شاله مبارک شه ځان ته وایو نو دوم ډېر خوشاله نه आवाज وکړ یا بشرا هاذا غلام وای زیر حاضر شدادي وخت حاضرې دو دی دا خالق دی یوسف علیہ السلام را بهر کو چلا بهر کو راغه قافلې خواندنو دی کی بیا ترجمه کړه ان شاء الله قراتونه کوم انو قافلی والا دی وی چردا الګ چې ګندن په کوي کې راوته دي زما په قسمت ورسېدو یو خبره خدا را بعضی وینا ک قافلی والا دی وی نه بوته بیا ټول وی زمون په شراکت دی نو دوه دوی چې دا ما ځان لواغستېدو دا یو غلام چا خرڅو د کوي غاړه ته ما واغستېدو واسروا بدعاء کې ته ترجمه کوم ان شاء الله بهر حال دی کی د غزاین روان شو دا قافلی والا لغون د روان دلل لګلل یهودا راغی او چې کله کوي دغه आवाज وکړو یوسفه ډوړې راوړې و یلکه یوسفه आवाज ناراضی کوي نه راوي دانګل پمنډه منډه باندې راغی ورونو ته وی ورونو یوسف ګوره د کوي نه وته دی نشته دی کور دراغه نو ګوره ډیر زیات بچ کم نن د بلار مخې ته بی عزت او رسوا شو حال راضی چې یوسف تعالی شو دای روان شو چرال الوی کدی دل په غلار باندې قافله مخ کې تللی و دوخانو پچې په پرتی وی قدمونه ولګیدلو دای روان شو چې سمیز مخ کې لاړ الوی کدی دل نو قافله ولو خاله ولړو چې کته یا غره لکه ناشته یوسف علی السلام دی اورګان ولید یا غره ناشته د ټولنا اول د ظلم د ګوري ها انتهایی زیاتی وسره شوی دی دا نبی علیہ السلام ته الله به تور تسلی خي رال لو یوسف علیہ السلام دی وی کچریتا د دې قافلی والا مخ کې دا وی چې او دا زمار اورګان دی نو ور خبدلنی
ته به دا خبره کوې چې دا زما آقاګان دي او زه غلام یم خدا خبره هغه د خپل جبه کې وکړه د خپل علاقې په جبه کې د کنعان چې کوم جبه وا هغه په دې نه پوهېدل هغه مصران و هغې د مصر جبه ویله عربي ویله بیا رالل نو دی ووایي چې دا خو زمونږ غلام دی دا چې ته و تاسو له نو هغه مالک بن دغور ورته وایي چې دا خو ما اخیستی دی ایو دی خو زمونږ نه راتښتېدلی دی نو بس هغه دی چې راتښتېدلی دی زمونږ په د فقې په اصطلاح کې وایو عبد عابق تختیدونکې غلام بوی دی واپس یې کوي نو دارونه ورته وایي چې تاسو چېرته ځئ وایي موږ مصر ده وی بس دا خو هم غلام دی موږ یې خرڅوو نو که تاسو یې اخلئ نو ایوه دی وا به یې اخلو که نه مالک بن دعور چې کوم دی نو دا غلام واغستی د په 20 یا په 22 درهمه باندې د یوسف علیه السلام د روغانو نه اوس یوسف علیه السلام غلام نه دی او نه د 20 یا د 22 روپو دی خو لیکن داغه روغان خو داغه رکول پسې لګېدلی دي که نه داغه د روغانو مقصد خو چې کوم دی داغه شتګول نه دي رکول دي نو چې روکو یې دغه په پیسو باندې سګول خو بس د مخې نه پناه کو بهر حال یوسف علیه السلام دی په 20 یا په 22 درهم باندې خرڅ کو او تفسیر جلالین علامہ سیوطی رحمت الله علیه په جلالین تفسیر کې لیکلي دي چې څه جوړه څه پیزار د دې نه واغستېدل سمشکو او ولې ورکو وکانو فیه من الزاهدین او د یوسف علیه السلام په دې ریټ کې په دې قیمت کې چې کوم دین بے رغبتی کول هغه په پیسو سکول خدای روکو چې کله په دې باندې خرڅ کړي بیا ودی خبره وکړه مالک بن دغور ته وای دا خو واغستې ده کنه بیا خو فهم کا وګوره دا عبد عابق د تختیدون کې غلام دی تختی را دختی نو کدا سر زنجیر نه او دوا چوي اسنه چو تختیدنه هي دا سي دغه ولا ورکوخه دې بن گئی هغه چې کوم نو هات کړای را واغستې دي زولانه موږ شیخ سے بمانا کوله زولانه او خو دې ولا واچولې کابلیان وته زولانه وي هغه ولا خو دې واچولې مو ته بیړای مو وایو چې دیونه دختی او بس دې سره خبرې مبرې ختم کړې لاړل یوسف علیه السلام نورګان لاړل او ځای لوري بوچې ښکاری لوري ډېر خپل خان او خپل ګډې سره دا چې سوام نو دارو خلمانی لیکلي دي ښا ان شاء الله زه به خپل درس حواله ورکوم چې څوک دا نه وایي چې قران کې رضان نه خبرې کوي دا ذکر تفسیرونه حواله ورکوم دا لیکلي تفسیر روح المانی چې دا زمونږ د احناف لوی عالم دی او د تفسیر ته الله ډېر لوی مقام ورکړی دی د عربی مشکل تفسیر دی ګران پوهېدل پې مشکل دی د هغه ځای کې ناست یو یوسف علیه السلام دلته کې دی دی کې یوسف علیه السلام دا کومه قافله باندې چې خرڅ کړی شو هغې قافله کې اواز ولګېده الکا لږ سات کې چې کوم دی نو قافله روانېدونکې ده کله چا څه حاجت یې نه پوره کوي شا به قافله روانېږي دا د هغې ترتیب و داسې به یې کولم دغه ولګېدو یوسف علیه السلام د خپل آقا ته وایي مالک بن دغور ته وی سیبن وی هو وی که چېرې ستا خوښه یې زه به د خپلو آقاګانو له اجازت والم که نه دا ولې وی چې بیا موږ دلته نه رخصتېږو خدای خبر چې بیا به زموږ ملاقات به ژوند وشي او که به نه شي دا خو نه وایي چې رورګان مې دي که نه ایوه ته نه وایي که رورګان ووایي نو موږ به یې وژنو هغه ځای کې هغه یو خان سره یې نو که ستاسو خوښه یې زه به د اجازت والم
د مالک بن دغر یو غلام دی دغه نوم دی اسود دای سره بده قابله کېو وی اسودن وی هو وی د زنجیر واخله او د بوز هغه آکاګانو سره ملاو کچې د دغې اجازه راوړي دې کې تفسیرونو ډېر عجیب لیکل کړي دي نو غو صحیح بندله بعضی تفاسیر دې کې داسې لیکل کړي دي کنه چې اورې نو د لغو صحیح سم دې خبر کی فزد روح المانی په حواله باندې تاسو ته دغه یو درې خبرې کوم فرمایي چې کله دې غلام اسود زنجیر نیولې چې کوم دین رورګانو خاله بوته هغه خودري یو بګه صرف وخت تماشا کوي یا لګانو پاسه یوسف راغله دی ټول لا بیدار شو سری وی زمونږ دا قافله رواني کې بخپل جبه کې غي ته وای نو ما خپل مالک ته وی چې خیر دې بلړ شمو د خپل واقعان نه اجازه راوالم وی راغلم چې تاسو سره ملاو شم او تاسو نه اجازه والم یو طرف ته د رورګانو بغض ته وګوره او بل طرف ته د یوسف علی السلام محبت ته وګوره ها ایران بش یو ورور چې کوم نن ځان سره راجوختي دعا وته کوي ګوره دا د نبی صفات دي کنه مخ کې نه پراته دي یو ورور ځان ته راجوختي او دعا وته کوي او دعا یې سره حفظکم الله وان ضيعتموني الله دې تاسو حفاظت وکړي اگر چې زه تاسو ضایع کړم وآواكم الله وإن طردتموني تاسو دې الله زائد درکې اگر چې تاسو مال زیرانه که زه هو شړلم رحمكم الله وإن لم ترحموني الله دې په تاسو باندې رحم وکړي اگر چې رونو تاسو په ما باندې رحم ونکړو او یو ورور پر تندی باندې پر سټ باندې خولې ځان دې راجوختي او دا دعا وته کوي روح المانی لیکلي دي چې کله دا کلمات وې کنه نو دومره دړه د درد نه دا کلمات وې چې دې رونو ته دعا کوله دا درې خبرې وکړي الله دې تاسو له زائد درکې مال حزیران کو الله دې پتا سو باندې رحم کی بما رحمونه کو الله دې تاسو حفاظت کی تاسو زما خیال نه ساتو وې دا کلمات دومره درانو کنه د خلینو چرودل وی چې هغه ځای کې په کانډک کې سوره اوخانی او سوره بیزی او سوره غړي بلار به وینغه ټوله پیازې شوي دا کلمه دومره درانه و ټوله پیازې شوي خې پیاز باندې موږ زمیدار پويګو چې بیٹه ما چې کوم نن دغه حمل برباد شو بهر حال یوسف علیہ السلام در ارغان اجازت واغستی دورا روان شو جاڑی تاثر پلار نم لرکلم د غلامای ټاپا مرامانی مولا ګولا کوي ته مم غزار کړم استاد صلی الله علیه وسلم په خپل کې بیړایم پرتی دي را روان دي داسې جاړي چې کله راغنو قافله روانیدن په دغه ځای کې مقبره الکنعان د کنعان چې کومه مقبره و نغوا یوسف علی السلام مالک بن دغور ته وی سیب دغه مخامخ مقبره کې زما د مور قبر دی نو بیا خو خدای خبر چې زدي دنیا ته براشم دی علاقې ته وکنه زبرل شم د مور لګ ملاقات خو وکم د قبر پیلاش اسود دې بوز چې د مور د قبر ملاقات وکي وی چې کله یوسف علیہ السلام مقبره ته راغی کنا دی اسود نیولې دی انو نمور قبر ته ودرې دو دعای کوله به اختیار وي یا امه ارفعي راسك وامور الاكثر اوچت کنا ما فعل بابنك ستا په زوی باندې سو نکړې شو د غلامای جامې و تواچولې شوې د غلامای زنجیر په خپو کې پروت دی کوی کې غزار کړې شو وامور الاکثر اوچت کا کنه ما دا حال ویني او په دې دوران کې چې کوم دینو را پرې وته د مور په قبر او ورغختې دا جوړلې اسود غلام لګي دوی پاسا سپېړې دي نو باسله د دې سپېړو باسله
ډیر روان شو د مور قبر ته بشاشه باندې ګوري او جاړي چې کله دی خوراله نو یو زول او طوفان نو چت شبیل کله سه ملک جلګاو مالک بن دغور وی ولکه اسود څه چل کړي دی دا سه کې اسمزول خو بمن ال راضی چې کله په مرز باندې سوشي څوک د غلام سره زیاته وږي دی غلام سره زیاته خو نه کړي ویجی د مور قبر نه را خوځي ما په سپېړه والے دی لکه پام غوا آینده کې ګوردل دا سه ډب ورنه کې وزدلتنا قافله را روانه شو او راځي مصر ته برازي دا در وکانو فيه من الزاهدين پر دریم حال لې او دا قال الذي اشتراون بيسالورم حال بیانای وجاءت سياره او رعل يو قافلام ندی تلاندولی گئی من مدین الى مصر چې دا د مدین نه مصر طرف ته روانه وا فارسلوا دی اولیگو واردهم وبرولن کې دی نو دی سر چې کوم مشکیو او به راړې نه اولیگو فادلا دل وهن اغور سلندک لبو کی لرام کویتا نو چې کله سلندک لنی دماج دی په عبارت کی فتعلق به یوسف دغه بوکی سر یوسف علیہ السلام خدو چکل درو باسو قالو وی دی سړی نو ما وی د مراد سو د نوم سو مالک بن دعور خان د نوم مالک بن دعور قال دو وی یا بشرا ای زیریام دا ندا د پنځ د بازو باندې سو گوی دا پر قافله کې د ملګری و دا بشرا نومو ولکه بشرا راشه وګورا دا خلک را و دي یا دا معنا ده او یا چې کوم نن یوسف علی السلام ځان سره روان کو نو دا چې قافله د مخامخ مرګور دی ولکه وګورئ کنه زما په دغه خلک را و دي یا بشرا هاذا غلام او یا دا چې کوم ننو د خوشاله په وخت کې ویل کیږي پوهیږئ هاذا غلام دا خالق دین واسروه بضاعه واسروه د دې دوه معنی دي دا ازداد نه دي په معنا د پټولو سره مرضی او په معنا د ښکارا کولو سره مرضی واسروه د ښکارا کو دلرا بضاعه مال د تجارت یو معنا واسروه د پټ کو دلرام بزاعتن پمال تجارت کی سمانا نا نو کو پاسر روح کی دا ضمیر روح د تراجی شي وایي کنا لکه ابن عباس سے روایت دی اے اسره اخوه یوسف قرطبی مدلی کلی دی چکل کافری والی یوسف علیہ السلام د کوی نه راویستلو روان کړو دا وخت کې خود یوسف علیہ السلام نو رالل نو دی دوی چې دا زمون غلام دی او تختیدل دی او ما دا سووی چې یهودا په عبرانی ژبه کې یوسف علیہ السلام دوی ګور انکار مکوا کله انکار کې نو زما ستاره دوړو قتلولو خطر ده یوسف علیہ السلام غریب پټ شو خپل حال پټ کو نو دی مالک بن دغور چې د دوکه ته وی ویم دیتا وی د شکل او علامات خود غره د غنی دي د غلامانو نه دي د غوړي اخلاقی دي نو دی رونی ودی د مون سره تربیت شوی د ذکر اخلاق او غاثر دي دې نو واغسته سوزین دراله او بزاعه ویل کیږي مال د تجارت سامان د تجارت والله علیم الله تعالی پوره بما باسمانی يعملون چې دی عمل کوي وشروه دی خرڅ کدل را بثمن بخس په قیمت لګ باندې په قیمت ناکار باندې دراهم چې اوسو دراهم معدوده د شمیر صدرهمونو
نماوی شل یا 2 درهم او تفسیر جلالین لیکلی چې سپیزارو جوړاو صرف هغه نومي په خرڅولو کوي نور د دې مقصد د خرڅول نو استاد انتراله تفسیر جلالین وی روح المانی لیکلی دي چې سلګي پیسې وي 2 جامې جوړې وي او 2 جوړې پیزارو الګ مشکو دایته نواغستل وکانو دی فیه پدکی من الزاهدین د بے رغبتی کوونکو نام دی د په پیسو باندې سکول خدای صرف ځان د خلاصو چې د خلاص شو در دې پوری د واقع 3 احوال بیان شو دا دلی کوي ښا دا به ان شاء الله بیا تاسو درس کې په کار راځي که خیر خیریت وي نو دا ودولی کوي در دې پوری 3 احوال برابر شو د دې ځای نه 4 نمبر حال بیانېږي د دې ځای نه 4 نمبر حال د واقع بیانېږي چې کله دغه قافله مصر دراله نو د هغه زماني دستور داو چې کله یو قافله تلی و رابله نو هغه به اعلان وکړو نغاره به وغوله چې لکه قافله راغلی د څوک ساخلی نو راشي نو هغه براله لو خلکو په ځان له چې کوم دینو قسم کاړي اغستی نو دا قافلم چې کله مصر دراله او आवाज ولګیدو او پکې دا خبرم چا پیره خور شو چې ډیر خسته غلام راوستره خلک را روان دي قسم سمن حاضرې د اغسلو د بار چې دې په سمانه اخلو په دا وخت کې چې کوم ننو یو وزیر خزانه د مصر وزیر خزانه چې دا غنوم سو قطفیر او د نوم قطفیر وتبوی عزیز لکه زمون په علاقه باندې خپل نوم جدای خو چې کوم سیز وزیر خلک وته وزیر صاحب وای منسٹر صاحب وته وای نو هغه زمانہ کې به چې کوم دنو وزیر ته چې کوم دنو عزیز وي عزیز مصر د ملک د ټولو خزانو د مالیاتو انچارج دیو او د مصر بادشاہ چې دغه وخت کې ونو دغه نوم دی ریان بن ولید وزیر اعظم یا صدر جو ریان بن ولید د عمالقه او د نسل نو خډیر شریف سره او ځکه بیا رسو په دغه باندې ایمان هم راوړی دی یوسف علیه السلام باندې نو دا قطبیر چې دا وزیر خزانه سیبو نو ددم پته ولګي چې خپل غلام راغله دي نو دیم باغی کې حاضر شو پاغه بولای کې دو غټله او دا یوسف علی السلام دوا غستو قیمتن چې واغستیدن کور دی راوستیدو او د خزه و داغینم یا راحیل او یا زلیخه دی زلیخه زلیخه خدا زلیخه دیرو تفاسیر راغله دي او مشهور نوم دی خزی دیوی چې زلیخی دا معشوم می د لواغستی دغه تفسیرون لګي وکانه حسورا د شاندو خپل اولاد نو خود د په ډیر اکرام کې اعزاز به کې د خیال بسادي ټکانه ولا خسته کا نو عسى ينفعنا کسبال منګه تا ته ضرورت راځي مشکل لازم ځان له خرج کو ډیره پیسې برالوږي زګه جمن غرین تجربه به وشي په خبره باندې و پوشي لګلوي باشي نو لوی نه په ذریعہ به وګرځي او نتخذه ولدا او یا به مونږ ځان د لپاره بچي کو کنه ځان لبه متبنا وګرځو سوزین درانه
ځان له بچي وګرځو زمونږ له ډېره فائدہ راکې دی با امام حاکم رحمت الله علیه د سعید ابن منصور د عبد الله ابن عباس ابن روایت کړی دی چې افرس الناس ثلاثه درې کسان چې دا ډیرو خياران تیر شوي دي درې کسان دا ډیرو خياران تیر شوي دي یو عزیز مصر چې د یوسف علی السلام په باره کې دا خبر وکړه عسى ان ينفعنا قریب رشدې به موږ ته ډیره نفع راکړي دویم د شعیب علی السلام اغلور چې پلار دی وی یا ابتی استاجره ان خیر من استاجرت القوي الامين سوره قصص شلمه کې براشي د شعیب علی السلام لور چې پلار دی وی پلارا تو قاسم د مزدور په طلب کې وی دا موسی علی السلام په مزدورای باندې ونی صدړو خيارم دی او امینم دی او دریم نمبر ابو بکر صدیق چې د کلا حضرت عمر سے عبدالرزان رستو خلیفہ جوړ کو امام حاکم وی دا د درو کسانو د فراست او خيارتي هغه کمالو وقال وي الذي اغس نو دې دلان دی ولګي کتفیر اسمه کتفیر چنو می کتفیرو وکانا وده اشهرا بالعزيز المصر مشهور ده بسبانی په عزیز مصر سرا خلق بود عزیز مصر وی اشتراو چې واغست دی یوسف علی السلام لرا من مصر د مصر والا نام چا دی وی لامرادی خز خپل د چنو می زلیخه دی اکرمی ته خستګام مسواه زید او سیدلو ددو عسا قریب دا امید دی این فعنا چې نه ببرا کی موږ دا او نتخذه یا بمونګونی سدلرا ولدن ولد ماوی چې وکانه حسورا زکه چې دې سو شاندو وکذالک اندارنګي مکننا من زي ورکول یوسف د پار د یوسف علی السلام فی الارض بدیزم کړه مصر کې مکننا اجعلنا له مکانا مرتبه می ولا ورکړه مقام می ولا ورکو تکلیفونه می تل ورکړو د عزت مقام ته ورسېدو ولنعلمه د پار د دې چې موږ تعلیم ورکو دم من تعویل الاحاديث د تعبیرونو د خوبونو والله غالب الله تعالی زور ور دی علی امره بکار خپل باندې ټول امور الله په اراده باندې کیږي روح خدای وجو خو لیکن الله جل جلاله راوستي د درلوی مقام ول ورک والله غالب الله تعالی زور ور دی علی امره بکار خپل باندې ولكن اکثر الناس لیکن زیاد خلقنا لا يعلمون دین پویږي الله چې سکول غواړي نه کیږي خدا خلق پوه نه دي سلورم حال د واقع بیان شو ورپسې ولما بلغا شده د دې نه پنځم نمبر حال د واقع اوس بیانېږي پنځم نمبر کیفیت او حال د واقع بیانېږي ولما بلغا شده او د دې تعلق د خزې د عزیز مصر سره دی او د یوسف علی السلام د تقوا او د طهارت ذکر دی پکې یوسف علی السلام د زلیخی په کور کې لویدو او حسن ود الله به پناه ورکړو نو چې کله د ځواني پاغه شباب کی راغه پاغه خیستوالی کی راغه بعضی مفسرین لیکلي چې عمر یې 13 کال شو او ابن عباس سی وای مراد نه 10 کال دي د 10 کال عمر شو او دا قول قویم دی ښا انو اسیم خستو د ځواني خستواله بهم شروع شو او جسمانی طاقت هم برابر شو ان په دا کور کې وو نو د زلیخی په ځل کې چې کوم دین یو قسم لا طلب پیدا شد د طرف ته
د طرف دی هغه رغبت پیدا شو. نو زلیخا ولګي دا د کوري اته دروازې وي هغه ټولو ته تالی والے بند کړي او په یو کمره کې چې کوم دین را لکیناست او یوسف علیه السلام ته رو رانږدې شو. یوسف علیه السلام قدرتی د فراست په تر باندې د دې په حرکتونو باندې پوه شو. یوسف علیہ السلام په دې وختو باندې دا سلاس راخ کو. یوسف ډیر خولي وخت دي. یوسف علیہ السلام د دې په حرکت پو ویاو زلیخی وخت مې ډیر خسته دي خو چې سړی مړ شي نو لومبه ته نه دا وختو دوړيږي په قبر کې. اوهو دا زسو ما دې سوي. یوسف علیہ السلام کې ډیر زیات خسته دي تمهید دوړي غنوس رو د خزو مکر داري چې بدا سیمانه رو بخپل مکر کې بدر راولي. الله دې منګه تاسو ټول د ناکاره خزو د مکر نو صادقه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای زمانه رسو بتا سمانی چې زلوی فتنه وینم هغه خزو را د ناکاره خزو تاسو ګورئ نه بالله خلق چې کوم نه د خزو په مکر کې راشي او هلاک شي. بیا ودوی یوسف دا اننګیر ډیر زیات خسته دي ویاو زلیخی دا خسته دي خو چې کله ما په قبر کې کېدی نو لومبه خارې کېدل به د دې ځای نه شروع کېږي ځکه په بدن کې ټول نرم ځای دی. وی یوسف را سر کې ډیر زیات خسته دي ویاو ډیر خسته دي الله را کړی دي خو زلیخی چې قبر کې مې کېدی دا به پرې مخ راوبېږي او دا ځایونه به وکړل شي. زلیخا پوه شو چې دې خو مال لار نه راکړي زه یو سوا مهدی بل سوی کلاو خبره وته وکړه کلاو مراله اوس ګوري وته. ولما هر کلا بلغا چې ورسېدو یوسف علیه السلام اشده ځوانیتا آتیناه موږ ورکړو دته حکما قوت د فیصله او علم او علم وکذالک هم دارنګي نزل محسنین موږ بدل ورکو نیکانو دا عمل کوونکو ته. بس ما خو تاسو وی چې د زلیخی په کور کې لویدو انا غیم په ظلمانی اثر وشو. وراودته المطالبه وقلادنا التي اخذي هو في بيتها چې د په کور داغه کې ور الله تعالی د زلیخی نو وانه غستې ده زګه د یوسف علیه السلام سره احسان کړو انو نن ولوانه غستې ده دا سه ډایرک الله ونوي چې وراودته الزلیخا نا الله وی وراودته التي هو في بيتها مطالبه وکړه د دنا خزي چې د غي په کور کې نو می ولوانه غستو. وعلقت الابواب وراودته التي مطالبه وکړه التي اخذي هو چې دا یوسف علیه السلام په بیتها په کور داغي کې عن نفسه ببارد نفس دګي. وعلقت الابواب او دی بند کړي دروازو لرام تعلیق الباب په معنا د بندول سره. یوسف علیه السلام خود دې په اشاراتو کې نه ته باندې پوه شګنه او دام پوه شوی دی ما ته مایل کیږي نه نو کولاو وته وی وقالت اویدی حیت لک راشت ماتم وقالت اویدی حیت لک راشتا ته هم دی خورشه پوشی صراحتن وته وی چې تب کنایت نه پويږي ما خود لګل د وختو صفاتو کو تاغم بدل کو ما دل دستورګو صفاتو کا غنیم بدل کو ما دل دو بل صفاتو کو تاغم بدل کو بس کلاو پیراله اوس ویزی چې سوام غي طرف تراشه دا حیت لگا اسم پیل لکھا حیت لکا حیت لکا دو مصر قاریان پدی کے کراتو نہ کئی وقالت حیت لک حیت لک حیت لک یا پا حمزہ سرکل بدل کی فتحہ پا کسری سر بدل شی حیت لک
قال ویدو معاذ الله پنانی سم فالله سلام چپش زلیخی کمکلی دا سوائے اعوذ بالله معاذن پنانی سم فالله تعالی سر پنانی سلو سرا تا سوائے لیوانائی انہو ربی بیشک رب زمانے احسن مسوایا چه خستکڑے دے مالر ٹکانا انہو بیشک رب زمان ربی رب زمانے پالنا کئی احسن مسوایا چه خستکڑے دے مالر رسو دا زی ما دے دور احسان ناصر کڑے دے ندل تکی دو توجیات بکو خان انہو ربی پنانی سم پا اللہ تعالی سرا انہو دغا اللہ ربی رب زما دے دا زما رب دے لیوانے رہتا سوائے ما مانے اللہ دور الوی احسان کڑے دے دور الوی فضل رامانی کڑے دے دور الوی رحم رامانی کڑے دے نو تو اسما دے گناہ طرف تبیائی درونو دا پنجی نے اخلاص کلم دا غی دا ظلم و دا ستم نے اخلاص کلم ما صلی اللہ باللہ الوی احسانو کو تو اسما دے گناہ طرف تبیائی عجیبہ خبر ہے کہ چپشا انہو ربی احسن مسوایا بے شک دغ اللہ تعالی چی دے رب زمانے احسن مسوایا خیستا کڑی دا ٹکان زما اغما سردور روی احسان کڑی دے چیزی راو سید مدازیز مصر لی راتا نرم کو دا پکور کی مال زی را کو زن اس لگم دا غد ناپرمانی دیو کم او دویم توجی دارا چه پا انہو کی دا ہو زمیر راجی دے چا دوے دی آقا تا عزیز مصر دا نو رب مانا دا مربی سر کئی بیا انہو وخزی چپشا انہو بیشک عزیز مصر چه دے ربی مربی زما دے احسن مسوایا چه خستکڑی دا ٹھکان زمان خواہ غما صدور احسان کڑی دے نزدی لگم نو دا غدو احساناتو بدلری دور غلطی طریقی سر ادا کم ما تا دلی خبری نو موانا لکھا دا چی صدیو بھی اندادیم غلط ہوئی خواہندہ کی کوردہ سے کس میں خبر ہونا کی دلی خبری نو موانا خلی ما سر اغی احسان کردی انزدی داغا احسان ایر کم داغا احسان دی برباد کم بس دعوت دی و تراسور ان انو کچرما دا کارو کو نو دا بس ظلمو کم انہو بیشکا لا یفلحون کامیابیگی الظالمون ظالمان زبر ظالمان نشم او ظالمان کامیابیگی نا ظالمان دبرے و کامیابی گوڑے بیانے ملاویگی مگوڑے عندہ کی بیادہ سے قسم سوچو نکی دا سے فکرو نکی بس زلیخہ پا دمانے پوشو جو ہو دا سڑے خو زمان طرف تاڑو رغبت دا سادی زمان طرف تاڑو توجہ نرا کئی مانا زماڑو خیالم نسادی دا سنگ زما غلام نے ما ہوئی گندے زما غلام دے اندے با زما خیال سادی دو خوڑو پا ما مانے بونو ندولل اوڑو آغا طرف تے توجہ را نکلا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا